أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دیده کی اغدلا ذکر کیږي چې هغه ته پښتو کې دوپړک ویل کیږي، کوټه خلک ورته ویل کیږي، دروژن خلک، منافقان. منافق د لستونی مار دی، یو پټ دشمن دی او خفیه دشمن نه ځان بچکول دا یو ډېر ګران کار. نو داغه لپاره الله رب العالمین نښې ذکر کړي دي، علامات چې انسان کې ځان بچ او کچرته خپل په انسان کې دا علامات راغلي چې داغه نه ځان بچ. یو مقصد دا دی چې چا کې دا علامات وي داغه نه ځان بچ. دغه طریقه دا ده بدعات والا، خواهش پرست خلق، منافقان، د دې د ملګرتیا نه، د دې سره تعلق نه، صفات نه ځان ساتل پکاري. وجدا د هر مجلس خپل یو اثر وي. که خراب خلکو سره ستانه صفات کوي ته هم خراب شي، او که خو خلکو سره ستانه صفات کوي ته هم خشي. نو کوشش د دې پکار ده. نو یو د داسې خراب خلکو نه ځان بچ کول، بل دا د انسان کې خپل د دې ناکاره صفاتونو نه یو صفت وي چې دا هغه د ځان نه وباسي، دغې نه توبه وباسي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وخت کې چې داسې خلک موجود وو چې په ظاهر کې مسلمانان وو خو حقیقت کې مسلمانان نه وو، نو نن بولې داسې نه خلک. او هغه وخت کې دا چانسو چې وحی نازل شي او د بعضې کسانو نومونه وښودل شي چې دا منافق دی، دا منافق دی، دا منافق دی. خو اوس دا چانس نشته دی. اوس بس دوه څیزه دي، یو ښکاره کافر او یو ښکاره مسلمان. کوم چې منافق دی دا موږ ته پته نه لګي. ها که ډېرې نښې پکې موجود دي نو ځان ترې ساتل پکار دي، په یقین سره موږ نشو ویلی. بیا دا منافقت چې دی یو عقیدې سره تعلق لري، یعنی د زړه کې نه الله مني، نه رسول مني، نه قیامت مني، نه حساب کتاب مني، قرآن نه مني، ولیکن په ژبه کلمه وایي او ظاهر کې موز وغیره کوي او مسلمانانو په شان عملونه کوي. دا د عقیدې منافق سره دا به همیشه لپاره جهنم. بلکې دې ده کې ولهم عذاب عظیم د ښکاره کافرو د پاره ویل شو. او ورپسې اوس دې آیتونو کې بل 10 نمبر آیت کې راشي ولهم عذاب علیم، دې منافقان لپاره دردناک عذاب، یعنی د کافرو دا عذاب عظیم هغه هم دې لپاره ای ورسره عذاب علیم بومي. منافق سړي سزا د ښکاره کافر نه سخت ده. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دویم قسم هغه منافق هغه به همیشه لپاره جهنم کې چې هغه شک دی، یاره کېدای شي قیامت به یې، کېدای شي چې به کېدای شي نه به کېدای شي چې جنت به یې، کېدای شي نه کېدای شي جهنم شته نشته، شک کې دی. کېدای شي دا قرآن د الله کتاب دی، کېدای شي نه دی.
دا یقینی چیزوں کې شک کوونکې دا هم یقینی کافر دیو همیشه لپاره جهنم کې. او یو قسم هغه منافقت دی چې هغه ته عملی منافقت وی، لکه حدیث کې راغلی چې کوم سړی خبره کوي نو دروغ وای، وعده کوي نو وعده نه پوره کوي، چا سره جګړه راشي نو کنځلي کوي پکې، کڅو کو سره امانت کی دي نو خیانت کوي، نو دا منافق دی. دا د منافقت نه کوي پکې، چا کې چې څور ډیر نه کوي نو دومره خالص منافق دی. خدا اوسه عملی منافقت د دې د وجه نه سړی دا نه ویلې چې را چا دا وکړل وعده خلافي وکړه یا دروغ وي نو همیشه د پر جانم دا څنګه چوي. ولیکن دا د عام ګناہوں غټ ګناہوں دي باندې الله ډیر سزا ورکړي. دیو جنا احادیث کې راځي چې مؤمن سره دروغجن نشي کېږي. تاسو په الله ایمان دی لکه زموږ تاسو ایمان دی چې الله مونږ ویلي الله زموږ خبري اوري، نو چې دا ایمانی نو څنګه مونږه همیشه دروغ خبر باندې کوي. نو منافق سره چې دی هغه چې بس خبري کوي نو دروغ، وعده کوي نو وعده خلاف. اول په دې آیت کې هغه ذکر کوي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. دا منافقان په دې پويږي چې مسلمانان به څنګه متاثر کړي د ځان نه. نو دې ته پته چې کله مسلمان سړي سره د ایمان خبره کوي، د الله او د الله رسول خبره کوي، نو دې ډېر متاثر شي. نو راشه په دې باندې د الله په نوم یې دوکا کا او د رسول په نوم یې دوکا، او دا غټه مسله ده. الله په نوم خلق له دوکي ورکړي کیږي، د رسول په نوم خلق له دوکي ورکړي کیږي. حالانکه دا هغه خلکو خپل ایمان نه دي، منافقانو خپل ایمان نه په الله باندې او نه په رسول باندې. دا دروغ چې وایي عام معاملاتو کې دروغ نه، چیرته ته وایي یو خبره درته وکي چیرې زه پرون تلو ما لی مارکیټ ته پکې نه تلې نه، دم دروغ دي. ولیکن چې وسړی دا وایي چې زه مسلمان یم او مسلمان نه، نو د دې دروغ او ګناه دا غیبل نذیر دی، ځکه دا خو سره ایمان بارکه دی دروغ. دې خبره باندې کوي کنه. نو دې خلکو وجب لا اله الا الله محمد رسول الله وی، ولیکن د زړه نه منل نه. وجب وی چې موږ الله منو، وجب وی قیامت منو، آخرت منو. لکه مثال بعض خلک هغه د الله بارکه توحید او د الله وحدانیت د الله د ذات بارکه داسې دلایل او داسې خبرې وکي، خلک به متاثر شي. او دا یعنی دومره داغه پرهیزګاری او دومره صدقه بني خدای الله بارکه دا خبرې ودا کی چې بل کس کو متاثر شي. او بعض کس ودا کی چې هغه به دومره خبرې نه، ولیکن هغه به تاسو دا شوقي چې ګنې زما په آخرت ایمان دی او قیامت راتلو والا دی او حساب کتاب وکيږي، دا خبرې وکړي، نو بس وزینه متاثر شي. خیر واقعي دا خوري خسرې پکې نه غني خسرې. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لذ الخصام. بعض خلک داغي خبرې با تا خوشالي او هغه بیا بیا وایي چې الله گواه دی، الله گواه دی، ولیکن دا سړی صحیح نه دی، سخت جګړالو انسان. کلم چې موقع ته ملاويږي نو ځمکه کې فساد کې نسلونه تباہ کوي، فصلونه تباہ کوي، فسادي انسان. دیو دې تاسو قران ته وګورئ، نو کوم خلک چې تعاملونه کوي نه او هغه وایي چې رما دا کړی دی او دا کړی دی او دا کوم دا کوم، مقصد دی چې په کوم عملونه چې ما نه دي کړی او خلک دې زما صفاتو کې jihad نه کړی او بس ځان داسې شوقي چې راځو غټ مجاهد دی، حق د خلکو نه پټي او ځان داسې شوقي چې دین ما خلکو ته وخاو، خلق زما د لاس سم شول. ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من الله. کئی بد عملونه او دا غواړي چې خلک دې زما صفاتونه وکړي، دا څه ته کیږي؟ ته دې بد عملونه کوا
ته دې دین پټوا ته دې د شرک او د کفر عقیده ساته او ته چې خلک دې زما صفات وکړي څنګه به تاسو صفات الله ستاسو صفات نه کوي خلک څنګه تاسو صفات دا رنګي تاسو وګورئ نو اکثر دا خبر راځي چې لما تقولون ما لا تفعلون چې څه کوي نه نو هغه وایي ولې لما تقولون ما لا تفعلون چې تاسو څه کوي نه نو هغه په دې به ولې وایي چې دا کو دیو جنا دا آیاتونه صرف دا وخت لپاره نه دا سوال له سوال چې تیر شو دا ټول مسلمانانو لپاره اوسوم دی او تر قیامت لپاره وي نو هر څړې ځان ته سوچ کوي او ځو نظام ته سوچ کوم بل څړې ځان ته هغه سوچ ومن الناس يوباد خلقنا من يقول واغسوق دي جواي آمنا بالله وباليوم الاخر مونږ ایمان راوړل په الله او پر ورځ آخرت باندې وما هم بمؤمنين او حال دا دې چې ندي دي مؤمنان د الله په نسبت ایمان والے ندي دلته ایمان نشته زره ایمان بکی هغه نشته وما هم بمؤمنين بیا سوال پیدا کیږي چې اوسه الکه د زړه نه ته یو خبره نه مانی په جبه ولي کوي خبره مانی کوي زړه نه مانی نو دا په جبه ولي لګي او دا چې خلکو سره ولي ګرځي را ګرځي وای دا د دوکې لپاره دوکې ورکول لپاره چې دا قسم خلکو نه مفاد حاصل کی فائدې حاصل کی دا دې لپاره خطه دوکي ورکه الله پاک ته ورته معلوم دي الله له دوکه نشي ورکوله ته مؤمنان له دوکي ورکه نو هغه مؤمنان به باندې پوښي مؤمنان له الله قران او حديث علم ورکړي ایمان د وجه الله ولا یو رڼای ورکړي هغه به باندې هغه سات پوښي چې دا خو ډیر دروغجن انسان دی دا خو دوکه‌باز انسان دی خو خیر ښکارا کوي او شر راته پټ ساتلی دوکه څه ته وایي وایي دوکه کو پلانې دوکه کو نو دوکه کول څه ته وایي دوکه کول دی ته وایي چې ښکارا او تخی خبرې وکړي چې لکه 10 लाख रुपए راکا او ګارانټي سره د ثواب چې کوریا کې بناسي اول ته 3 लाख रुपए میاش 4 लाख रुपए میاش وګاټي مزید دي صحیح ده اوس دیو تخکارا څه کوي هي خبرې کوي خلکو نه لس لک روپے را جمع کړي او شل کسانی ووال 2 کروڑ روپے واله لاړ کس نشته پورا پاکستان کې پته نه لګي نو ظاهر کې خي خبرې کوي دا سي مثال لپاره دا نه چې د ټول خلک چې دا بار دا کارونه کوي دا ځي چې پوي د پاره یا مثال نو د پزله کې دا پټه ساتلې دا چې دا خلک په دې راو پارو او یو کس نه ملي ګلی یو ګر پلانې تلې پلانې ملي ګلې په یو کس لګلو باندې